الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد. سوال دا دی چې د نارینه او زنانو مانځه کې څه فرق شته دی؟ نو یو حقیقت او ماهیت د صلات دی. نبی صلی الله علیه وسلم نارینه او زنانو ته یو شان مونځ کړی دی. اوس کوم ځای کې چې فرق راغلی دی او په صحیح حدیث کې راغلی نو صحیح ده، خو که فرق نی راغلی نو اصل دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم دواړو ته یو شان مونځ کړی دی. صلو کما رأیتمونی اصلي، تاسو مونځ کوئ لکه څنګه چې ما وینئ او زه مونځ کوم. لہذا دې امر کې زنانم د شامل دي او نارینم شامل دي، دواړو ته دا امر دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه به مونځ کوي. نبی صلی الله علیه وسلم چې څنګه مونځ په حدیثو کې صفت صلات کې نقل دی، دغه رنګ مونځ به نارینم کوي او زنانه به هم کوي، مګر هغه امور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنانو لپاره خاص فرمایلي، لکه نارینو سر پټول مانځه کې څه ضروري نه دي، لیکن د زنانو لپاره فرض دي. نه نارینو لپاره خپې ښکاره کول، یعنی مطلب ګیټې ښکاره کول دا ضروری دي، نارینو زنانو لپاره پټول لازم دي. دا فرقونه داسې نور بعضې فرقونه، زنانه بغیر د عذر شرعي نه هم کور کې مونځ ځان له کولی شي، لیکن نارینه بغیر د عذر شرعي نه هغې دپاره اجازت نشته چې کور کې مونځونه وکړي. دارنګې جماعت سړو دپاره په هغې تاکید شوی دی، لیکن زنانو دپاره دا تاکید نشته. داسې نور بعضې فرقونه دي چې هغه خارجي د مانځه نه خارج امور دي، په هغې کې فرقونه راغلي دي، لیکن دنده مانځه کې چې د نارینه او زنانو په مانځه کې کم فرقونه بعضې روایات او اثارو کې راغلي دي، هغه سندن کمزوري دي. ظاهر دا دی چې بس رسول الله صلی الله علیه وسلم که مونځ کړی دی نو دا مونځ طریقه نبی صلی الله علیه وسلم نارینو ته هم ښودلې ده او زنانو ته هم ښودلې ده. او څوک چې فرق وي نو فرق باندې به بیا صحیح حدیث پیش کوي، ضعیف حدیث سره ضعیف روایت سره فرق نه کیږي، او نه په آثارو سره نه په بعضې ضعیف کمزورو آثارو سره. دغه یزید ابن ابي حبیب روایت چې کوم ابو داود مراسیلو کې راوړی دی، نو یزید ابن ابي حبیب چې دی تابعی دی، من صغار التابعین نه دی. دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مر علی امرأتین، پیغمبر علیه السلام په دو زنانو تیر شو چې مونځ یې کو، ورته وی اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل. دا روایت سندن کمزور دی. مراسیل چې دی مرسل روایت دا منقطع دی، دا د اقسامو د ضعیف نه دی. سلسله الاحادیث ضعیفه کې البانی سے په دې باندې ښه بحث کړی دی او دا حدیث کمزور ګڼلی دی. دارنګه امام بهقي دا روایت راوړی دی او د ضعیف حکم یې پرې لګولی دی. جمهور محدثین وایي چې دا حدیث کمزور دی، بلکې منقطع او مرسل روایت کمزوري، لہذا دې نه استدلال صحیح نه دی. صحیح بخاری کې راځي كانت ام الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة. ام الدرداء چې وه دا به کېناسته مانځه کې د سړو په شان به کېناسته، دا زنانه وه او دا فقیه زنانه وه، پویه زنانه وه. لہذا فرق داسې نه دی راغلی. کوم امورو کې چې څوک فرق وایي د هغې دپاره به صحیح مرفوع حدیث پیش کوي، که نه دا فرق صحیح نه دی بیا.